رب العالمین مسلمان باندې په هر زمانه کې آزمایش او امتحان راولي. د مسلمان په مال باندې، د مسلمان په بدن، په اولاد، خو آخر کې کامیابی فتحه دا بیا د مسلمانی. یو زمانه کې بنی اسرائیل د موسی علیہ السلام د زمانې نه پس لږه غوندې سرکشي پکې پیدا شو، د الله نافرمانی. یو قوم په الله مسلط که چې هغې ته عمالقه وایي. هغې راغلل او په دې بني اسرائیلو باندې حملې وکړې او بني اسرائیل یې تقریبا ختم کړل. دا د موسی علیہ السلام د وفات نه پس خبره ده. د بني اسرائیلو چې کوم عبادت خانې وې لکه زمونږ چې جوماتونه دي دیروان کړل، مکمل یې وغورځول، او د هغې کتاب و تورات کوم چې په موسی علیہ السلام باندې نازل و، د الله کتاب لکه زمونږ دپاره قرآن حکیم دی، هغه تورات یې وسوځ او ختم یې که. او چې څومره د هغې تورات نسخې وې، د چا په کور کې وې که په عبادت خانو کې وې که بازارونو کې وې، ابه یې رېستلې او سوځولې به یې د من نه تورات ختم کو. او چې کوم د بني اسرائیلو مشرانو، که هغه د مذهب مشرانو او که هغه د سیاست او د قوم مشرانو، ټول مړه کړل. د بني اسرائیلو ډلې یې ختمې کړې، ځای په ځای وتښتېدل او ملکونه یې وله تس نس کړل، پیسې یې ترې واغېشتې، ښځې یې ترې بوتلې، ماشومان بچي بوتلل، هغه غلامان کړل، ښځې ځان له وینځې کړې او بوډاګانې یې پرېښودل، او چې کوم د جنګ ځوانان و هغه ټول مړه کړل. ټول طاقت د بني اسرائیلو د عمالقو د لاسه تس نس شو. یو غټه ابتلا پې راله. کافر که په دې دنیا د الله نافرماني کوي، نو د هغې دپاره خو هم اخرت عذاب دی، جهنم دی. او مسلمان که دلته بدعمله شي او نافرماني شروع کړي، نو الله ولا عذاب ورکوي. الله دې بني اسرائیلو له عذاب ورکړه او سخت خطرناک عذاب یې ورکړه. پروردګار داسې کول چې د هغې کم علما او کم عبادت والا خلک وخت مړه شو، مشران هم مړه شو. خاندان نبوت چې د پیغمبرۍ کم خاندان و هغې کې یوه ښځه داسې پاتې شوه چې د هغې په ګېډه ماشوم و، او د پلار د مرګ نه پس د هغې نه یو ماشوم پیدا شو، هغې له شمویل نوم کېښود. ارورو لوېده لوېده، پروردګار هغې شمویل له نبوت ورکړه، پیغمبري ورکړه، شمویل علیه السلام. څه ناڅه بني اسرائیلو کې یو پوټۍ لږه غوندې سا پیدا شوه چې زه الله تعالی په مونږ کې پیغمبر پیدا که او پیغمبر د دین تعلیم به کو، خلکو ته به عبادت خو. زور د تورات هغه ژوند او د تورات تعلیمات ورو بیا جمدي شو. چې زمانه تیره شوه، نو بني اسرائیل د یو ځای بل ځای نه راغونډ شو. دی خو منتشر شو، یو قوم یو ځای اوسېده، بل قوم بل ځای اوسېده، بل قوم بل ځای اوسېده، وتښتېدل، تتر بتر شو. عمالقو سخته سزا ورکړه، بیت المقدس یې ورته ختم کروانې که. او دوی سره چې کوم تابوت و مسلمانانو سره، یو غټ صندوق و د لرګي، او په هغې کې د پخوا پیغمبرانو د آدم علیه السلام امسا و پکې، د موسی علیه السلام تبرکات و پکې، د ابراهیم علیه السلام تبرکات و پکې، د تورات نسخه و پکې، د ابراهیم علیه السلام صحیفې وې پکې، ایم ته یوړه ځان سره. دا به بني اسرائیلو د جنګ په وخت کې استعمالو، چې کله به چا سره جنګ و، نو دا صندوق په ځان سره وړه، د دې صندوق په برکت به الله فتح ورکوله، ایم ته یو. دا شمویل علیه السلام چې کله لوی شو، الله نبوت او پیغمبري ورکړه، د بني اسرائیلو بعضې مشران ورته راغونډ شو، ورته یې وویل چې داسې کار دی چې دې عمالقو خو په مونږ ډېر ظلم کړی، ته لا پیدا هم نه وې، ځکه دې خو د مور ګېډه کې او مونږ له ډېر سخت عذاب او سزا را کړې ده، او زمونږ یې ډېره رسوایي کړې ده، ښځې رانه بوتلې، ماشومان یې بوتلل، اوس هم هغې سره وینځي غلامان دي، ځوانان یې راله مړه کړل، مشران د قوم او د مذهب هر څه ختم کړل.
نو ته مهرباني وکړه موږ له یو مشر جوړ کا، یو بادشاه راله مقرر که، یو مشر جوړ کا چې موږ ټول په هغه متفق شو، راجمع شو، د عمالقو سره جهاد وکړو، د دوی نه خپل بدل وایو. حضرت شمویل علیه السلام ته خو پته وه، ورته وی ګوره داسې به ونه کړی شي، لا اول خو که ما دله بادشاه جوړ کو او به نه منې، او که ویم منې نو ما ته تاسو معلوم یې جهاد نشئ کولی. وی نه که نه، وی ګوره ما ته پته ده حضرت موسی علیه السلام چې زموږ مشر و پیغمبر و، هغه چې کله تاو جهاد یې کو قوم ورسره دی، خو چې قوم یې کله هغه کافر دشمن ولیده وی اذهب انت وربک فقاتلا انها هنا قاعدون. ای موسی زه ته خدای د جنګونه کوي او موږ به دلته ناست یو، موږ په دې کې نه یو. زموږ مشرانو ستاسو مشرانو موسی علیه السلام ته داسې نه دی ویلي. او بیا بل پیغمبر حضرت خزقیل علیه السلام، هغه الله راولېږه د موسی علیه السلام نه ډېر وروستو، نو هغه تاسو ته ووایي زموږ مشرانو ته ووایي چې راځئ چې جنګ کوو، نو تاسو ورسره پاڅېدی، خو چې دشمن ته ودرېدی نو ټول ته وتښتېدی، نو څه یو غر ته وتښتېدی او څه بل غر ته، څه بل غر ته، نو الله در باندې هلته داسې عذاب راوسته چې ټول یې مړه کړی. نو سم شی پام کوئ، زمونږ مشرانو د موسی علیه السلام سره هم دا چل کړی دی، په ځای پرېښی دی، او حضرت خزقیل علیه السلام هم په ځای پرېښی دی. نو که ما هم دله اوس یو بهادر انسان او یو بادشاه مقرر کړ، یقین مې در باندې نه راځي چې جنګ به وکړې، د تیارې خواره یې من او سلوا به یې خوړل که نه، تیار ترنجبین او تیار سیسې او مړزان به ورته راتلل، او په هغې کې به هم لا پیاز او مسور غوښتل. د هغې خلکو اولاد نه یاست. بهر کیف دی وی چې نه مونږ به ولې جنګ نه کوو، مونږ خو دومره رسوا شوي یو، ذلیله یو چې د حد نه ورته د سترګو د لګولو ځای هم نشته. مونږ خو دغې ظالم قوم کافرو برباد کړي وو، زمونږ جوماتونه، زمونږ د الله کتاب او زمونږ د دین او د قوم مشران او ښځې زمونږ خو تبۍ کړې ده. مونږ له شا به یو بادشاه مقرر کا او مونږ بالکل ورسره ځو او د دې کافرو نه خپل بدل اخلو، او په دې بادشاه به دا ټول بني اسرائیل را غونډم شي، را یو ځای به شو پې ټول. وی ښه وی ښه زه یو کس ته له مقرروم. نو په دې د ده په رعیت کې یو کس و طالوت د هغه نوم و، هغې یې وله بادشاه مقرر. دا هغه زمانه وه چې بادشاه به جوده و او پیغمبر به جوده و، پیغمبر به بادشاه نو بادشاه به پیغمبر، هغه زمانه و. بادشاه وله مقرر که طالوت، وی دا ستاسو بادشاه دی، د سره غونډ شئ، دې به راته طریقې برابر کي او ورځئ په دې کافرو باندې جهاد ورسره وکړئ. وی خد دا طالوت تی مونږ له بادشاه مقرر که، دا غریب دی، ولم یؤت سعة من المال، دا خو فقیر غریب سړی دی، مسکین، چې ته مالدار به دې کتلی و، دولتمن سړی به دې مونږ له بادشاه کړو، دا غریب سړی دی لومبې ته راځو. وی ګوره ما درته نه وی چې لاول خو د لکه ما بادشاه مقرر که، نو تاسو هغه باندې متفق کېږئ نه، او که متفق هم شئ نو د جنګ ځوانان نه یې، خو تاسو غوبل کو نو. وی نه داس دا مونږ نه منو. وی اوس خو ما د الله سره مشوره کړې ده، ما خو د ځانه نه دی مقرر کړی، د خو پیغمبر یم، الله په مشوره مې دا سړی بادشاه مقرر کړی دی. بدبختو که دا مو ونه منه غر کېږې. نو بعضې کسان خو د خپلې خبرې نه واپس وي، ټیک ته وبه منو. بعض ووی چې یاره دا خو زمونږ زړه کې شک دی او دا خو غریب دی او مالدار نه دی او د قوم مشر خو مالدار پکار دی. وی مونږ له څه نښه راکړه. هغه وی ښه یو نښه به د الله نه وغواړم. وی پروردګاره دا طالوت خو ما ستا په مشوره د قوم مشر جوړ کړو، بادشاه مې جوړ کړو، خو دا بعضې خلک اخوا دېخوا کوي، یو نښه وله راولېږه. الله وی زه نښه هم درلېږم، ټینګې که، د ټینګېدو قوم نه دی بني اسرائیل، ټینګې که یو نښه درلېږم. هغه تابوت چې کوم تی هغه کافرو وړی و، تختولی و تی، او په هغې کې هغه تبرکات پراتو، د تورات نسخه پکې پرته ده، او د ابراهیم علیه السلام او د آدم علیه السلام صحیفې پکې پرتې دي، او د مختلفو پیغمبرانو تبرکات پکې پراته دي. هغو کافرو ځان سره وړی او کافرو به یې ډېر خیال ساته، ځکه هغې کافرو به هم ځان سره دا ګرځو په جنګونو کې، نو چې په کوم ځای به ورتلل نو کامیابي به یې مونته. الله داسې وکړه چې هغه تابوت هغې پورې الله سپېره کړ، هغوی خدای سپېره کړه چې کوم علاقه کې تابوت پروت و نو په هغې کې وبا ولګېده. هغې ویره دا جوړ د دې چل دی، دا هغې قوم ته وړو، چې هغې قوم ته یې وړه هلته بیماري خوره شو.
وی هغې قوم ته یې وړو بل کلي ته یې یوړه هلته بیماري خوره شوه خو دا لرکول پکار دی چې ویې سوځو ماتې کو وی نه ګورې وسوځویم او ماتویم ځکه د پیغمبرانو تبرکات دي پکې خو داسې به وکړو د خپل کلي نه به یې چېته بل خو چېرته به یې وړو وی داسې وکړې یو د غوا ریړی راوسته او دا صندوق یې په هغې کې کېښوده او د بني اسرائیلو طرف ته یې وله مخه ورکړه وی ځای ورسره ما وی شړی بس دا به هغې کره ځي را په مخ یې د غوی په ریړه کې واچوه تابوت پکې پروت دی او را روان دی شپه ده هغه غوی نیغ راغی او د تالوت د دروازې مخکې ودرېده نه مخکې قدم او نه وروستو قدم خلک چې را پاڅېدل شمویل علیه السلام ته یې ووی چې تابوت خو دغه دی راغلی دی صندوق او خو په هغه غوی ریړه پروت دی او د توالوت د دروازې مخې ته ولاړ دی نه غوی مخکې ځي نه وروستو وی دا نښه شوه اوس منې وی اوس یې منو بس اوس خو ځکه منو چې نښه راله او اوس به دا صندوق هم مونږ ځان سره ګرځو چې مونږ حمله کوو نو مونږ له به الله کامیابي راکوي لکه زمونږ مشرانو چې به دا ځان سره ګرځو الله به کامیابي ورکول طالوت یې وله بادشاه مقرر کړ هغه ته یې صندوق ځان سره واخله او لښکرواله ورځه په د عمالقه جهاد ورسره وکړه دې مخیار و ده وی چې دا خو ما ته معلوم قوم د بني اسرائیل دی خو هر ځای تېښته کړې ده دا خو نران نه دي هسې نه چې څه پکې کلکم شته مضبوطم ایماندارم شته خو جنګ کې دا قاعده ده چې یو کسه منډه ووال د نور وړه خویی نو که دې کې د لس شلو دېرشو کسانو منډې ووالې خو زمونږ به هم زړه خور کي نو هغه په یو تجربه کوله یو نهر و په هغې تېرېدل چې جهاد له تلل د هغه کافر او جابر بادشاه د هغې قوم د جابر بادشاه دغه زمانه کې جالوت نوم د هغه جنګ له تلل نو چې هغې له تلل نو ده په یو شرط ولګو هلکه یو شرط در باندې لګو وی ما سره به جنگ له هغه سړي ځي چې په دې نیر پورې وځي خو د نیر نه صرف یو چونګ اوبه څکي او باقي به نه څکي یو چونګ به څکي او که چا زیاتې اوبه وڅکلې ګوری به ځان سره نه پرېږدم او تلې هم را سره نه شي ګرمي وه دی چې دا سړي زامن په نیر ور پرېوتل بس شورو یې پرې وکړل هر یو خېټه وپړسوله په اوبو باندې لږ غوندې او 80,000 لښکرو څومره 80,000 خو د دنیا لښکرې په نیر ورلل او خېټه شنه خېټه کړه او ښې اوبې وڅکلې او صرف یو څو کسان په شمېر پکې پاتې شو 314 چې هغوی د هغه خپل بادشاه په حکم عمل وکړو یو چونګ یې بې راواغستې هغې وڅکلې خو چې نیر نه پورې وتل نو چې چا اوبه ډېرې څکلې وی بیا تږي د خدای شان دی ګرمۍ کې چې اوبه څومره ډېرې سړی څکي که نه نو هغه همله نور هم تږي کېږي بیا پنیر راغوټه شو بیا به وڅکلې چې پورې بوتل بیا به رالل پنیر به راغوټه شو اخره کې طالوت ته وایي مونږ خو د تلو نه یو دا خو ډېره ګرمي ده او بله اوبه مو څکلې مونږ خېټې چوي مونږ مزل کم ځای کولی شو او هغه 314 کسانو وی چې مونږ ستا په خبر عمل وکړو یو چونګ اوبه مو څکلې تنده مو لږه سړه شوه مونږ کې د تلو طاقت شته دا نور نران پاتې شو 314 ځان سره نبی علیہ السلام فرمایي بخاري شریف کې حدیث د بدریینو متعلق وی زمونږ شمیر د بدر د صحابو د طالوت د لښکر برابر دی د طالوت د لښکر شمیر هم 314 او دا هم 314 چې مخکې لاړل دي خو شنه خېټه پرېوتل مونږ د کار نوي صاحب خېټې هم پړسېدلي دي دا د جنګ ورځې نه دي دا ګرمي ده او تاسو وی بدبختو ذو جهاد نه 314 سوی هغې دعا کوي ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین یا الله مونږ له استقامت راکړي که مونږ ته هر څومره تکلیف پیښیږي خو چې مونږ صبر راکې پیدا شي استقامت خپې م کلکې کې چې اونه تختو او الله د کافرو مقابله کې امداد به م ته کې څومره مزیداره دعا ده امداد به م ته کې او بیا د خپل طالوت ته وایي مه خفه کېږه کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله چې د الله امداد وي که نه نو کله وړه ډله هم په لویه ډله باندې بري موني مونږ له به الله امداد راکوي طالوت ورغټ شو چې ځکه دغه د زرګاو لښکر رانه پاتې شو خو پاتې ښه دی داسې هم د جنګ نو دا به تښتېدل دا 314 به هم خویول دا اوس مضبوط کسان پاتې شو جالوت چې راغی میدان ته 100,000 فوج ورسره 100,000 او ښه مضبوط جوش کې رالل چې ښه بني اسرائیل خو ما تتر بتر کړي زما مشرانو د دې خو مونږ کتابونه او جوماتونه او مدرسې هر څه روان کړي دي دا خو مونږ ختم کړي دي دا بیا راشته شو راته او دې ته خو هم اطلاع وه چې اتیا دي خو چې ویې کتل نو قوم ته یې وملیده زما روب نو ټولو تښتېدل او دغه 200-300 پاتې دي او دا به هم داسې نه وجنی
دا به جمدي نیسو او دې ته به مونږ چل خو دا به مونږ د دې ټولو دپاره د عبرت نمونې ګرځو اللالو به جمدي به نیسو او دا ټول به پې یرو خو جالوت ډېر پهلوانه مورونو ډېر پهلوان او ډېر بهادر و هغه زمانه کې خو ډز به د پهلوانۍ جنګ به د پهلوانۍ به توره به ورسره وه مخ په مخ به یو بل سره جنګېدل پهلواني به یې کوله داسې خو نه چې د لرې ځای نه یې ټوپک په ترخ کې نیولی دی او پټ ډزو کې وتښتې دا جنګ نو توره به ورسره وه هغه به میدان اوړه چې کم به ښه مضبوط پهلوان به و بهادر به و جالوت میدان کې راووتو او دې بني اسرائیل ته وایي تاسو نیکونو ته زموږ نیکونو سبق نه دی ښوولی تاسو بیا راووتی میدان ته بیا در کې ساو شوه جنګ د سره نه کوو نیسو بم او داسې بم نیسو چې تاسو نه به موږ د عبرت نمونه به ګورو او جالوت چې کم بادشاه دی زورورم دی په دوی باندې دا خبره سره مو شو دلته تالوت الله ته سوال وکړو یا الله هغه یو لک دی او زما دا خو 314 دی الله مونږ ستا په لار کې جنګېږو که مړه شو نو شهیدان به شو او که جمدي پاتې شو غازیان به شو د مجاهد څه دي خو الله ته به راسره امداد کې او یو اعلان یې وکړ وی زما په لښکر کې چې چا هم جالوت مړ که فتح به الله مونږ له راکوي نیمه بادشاهي به م ورکوم او خپله لور به م له ورکوم نیمه بادشاهي به م ورکوم او زما لور شهزادګۍ هم ورته پني کوي دا اعلان دی حضرت داود علیه السلام دغه وخت کې په دې لښکر کې دی او چې په لاره ته نو مفسرین لیکي ځان سره کاڼي واغېشتل یو څو کاڼي را واغېشتل او الک دی د شپږ ورونو سره ملګری دی شپږ ورونه یې په دا جنګ کې دي پلار یې په دا جنګ کې دی او ده ته پلار وایي چې بچی ته خو کشر یې ته شاته ودرېږه وایي نه بابا ځم چې جنګ کې شرکت کو وایي ګوره شپږ ورونه دي پکې دي وایي نه خو چې جالوت راووته او دا خپل زور وباسي او دا چغې وباسي او په مسلمان دبه وکړي ده پې ورغروال او چې غزار یې پې وکړ او هغه داسې و چې د سر نه خپو پورې په وسله کې پټ و او چې غزار یې پې وکړ دا سر پې ولګېد مردار پرېوت داود علیه السلام مسلمانانو وی الله اکبر خو چې هغې قوم یې وکتل چې جالوت خو زموږ راوپردېد او په یو غزار باندې مړ شو نو دا قاعده ده چې مشر مړ شي د کشرانو خپې لګې غوندې وښویږي دې خوا پې دې نورو حمله وکړه الله داسې وکړه چې جالوت لښکر له مضبوط شکست میلاو شو څوک مړه شو څوک وتښتېدل وقتل داود جالوت واتاه الله الملک الله وله بادشاهي ورکړه طالوت ورته وی بس تا سره زما فیصله شوې ده زما لور به هم تاله در کوم بادشاهي هم ستا شو هلته وله بادشاهي میلاو شوه د بادشاه لور ورته میلاو شوه دلته پروردګار ورته پیغمبري ورکړه لومبې په مخ د ځمکه چې بادشاه هم وي پیغمبر هم وي هغه حضرت داود علیه السلام دی بادشاه هم شو پیغمبر هم شو دې نه مخکې چې بادشاه به پیغمبر بنو او چې پیغمبر به بادشاه بنو الله فرمایي آتیناه څنګه دی ما وله علم او پیغمبري ورکړه حکمت مې وله ورکړه او ما وله بادشاهي هم ورکړله بادشاهي دواړه ورته میلو شو راغې بني اسرائیل یې را یو ځای کړل په بني اسرائیلو کې یو قوت او یو طاقت پیدا شو مضبوط لښکر یې پروردګار هلاک هم 314 وو او د نبي علیه السلام د بدر چې کوم مجاهدینو هغه څومره وو هم 314 بلکل دغه مجاهدینو خبر رښتونې شوه چې بعضې وخت کې وړه ډله چې د الله امداد او د الله توفیق ورسره په لویه ډله باندې زوره ورکېږي او غلبه کوي الله ولا نبوت او بادشاهي ورکړه اوسېده دا د موسی علیه السلام نه 1500 کاله پس دی تېر شوی دی 1500 کاله پس او د ابراهیم علیه السلام په نوسو کې راځي ګوره د نبوت په خاندان کې دی د یعقوب علیه السلام دوی د یهودا د هغه نوسې دی د هغې په اولاد کې راځي د یعقوب علیه السلام خو 12 زامنو د یهودا په اولاد کې دی او د یعقوب علیه السلام د پلار نوم اسحاق علیه السلام او د اسحاق علیه السلام د پلار نوم ابراهیم علیه السلام د هغې اولاد کې او پروردګار والله عمر هم زیات کړ عمر عجیبه طریقې سره زیات شو ګوره بادشاهي میلاو شو پیغمبري میلاو شو عمر یې لږ د 80 کاله د الله په علم کې په فیصله کې حدیث پاک کې راځي چې د آدم علیه السلام د دې شانه الله تعالی کله د هغه بچي راویستل مخامخ یې ورته داسې ودرو د دې سرو میږو په اندازه پوټیني پوټیني شکل یې ګوره د انسان و
خو په مقدار کې د دې سرو میږو واړه مخامخ یې ورته ودرولو. نو آدم علیه السلام ته تپوس کوي وی من رب دا څوک دي؟ من هؤلاء پروردګار وی دا ستا بچي دي تر قیامته پورې چې به پیدا کېږي. نو په هغې کې د بعضو د تندو نه رڼاګانې ختې روشنایانې وي پړقې دي. وی الله دا پکې څوک دي؟ وی دا پیغمبران دي که نه ستا په دې اولاد کې د یو کس د تندي نه پکې ډېره لویه رڼا خته داسې ډېر چمک وه او ډېره برېښنا یې کوله. وی الله وی په دې پیغمبرانو کې د یو کس د تندي نه خو ډېره لویه رڼا خېږي دا څوک دی؟ وی هذا ابنک داود ستا نوسیر داود علیه السلام. نو د خوښ شو په هغه دی. نو تپوس ته کوي وی الله عمر دی ولا څونه مقرر کړی دی؟ څونه عمر دی ولا یې ښودی دی؟ وی 80 کاله. نو چې آدم علیه السلام خپل عمر ته وکتل چې زما خو 100 کاله دی او ده ته یې وکتل چې دا خو 80 خو ډېر معمولي پوټې غوندې شی دی. وی الله عمر ولا زیات که 80 کاله ډېر کم دی ډېر خشته ښکلې پړقېږي چمک وي ولا زیات که. وی نه ما چې چا له څومره عمر مقرر کړی دی حقه به د هغې نه پوټې زیاتوب ونه کوم. دا د الله فیصله ده چې څه مې مقرر کړی دی حقه عمر به وي نه پوټې زیاتوب ونه کوم. نو حضرت آدم علیه السلام خو خپل عمر ډېر وی الله که زه وله د خپل عمر نه لږ غوندې ورکړم. وی انت وذاکه دا ستا وره د خبره ده که ورکې ورکوله. خو ګوره یاد وساته که د خپل عمر نه دې وله عمر ورکړه نو ستا به کمیږي. ما چې کومه فیصله کړې ده همغه به لکه یو سړی جومات ته 1000 روپۍ راوړي او دا په دې 3-4 کسانو تقسیم کا او یو کس وایي چې د یو له پکې زیاتې ورکړه ابو وروره ما هم دقه 1000 دي اوس که ته زیاتې ورکړې خپل حصه وله ورکړه. الله وایي زما د عمر فیصله هم حقه ده که ته وله زیاته ورکړې نو آدم علیه السلام ګوره ستا د عمر نه به کمیږي خوښه دې خپله ده. وی رب زده من عمري 40 سنة هغه خو لا عمر شروع هم نه دی که نه ځکه لا خو په جنت کې دنیا ته خو راغلی هم نه دی او زر کله خو هغه ته ډېر لوی شیخ ښکاري نو بس هغه وی زما د عمر نه 40 وله ورکړه پروردګار 40 کاله عمر. حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې آدم علیه السلام کله دنیا ته راغی او الله خو ورته ویلي چې عمر به 1000 کاله 40 کاله پاتې شو ملک الموت وله راغی. وی ستا ټیم پوره دی و ټیم کوم ځای پوره دی شمېر دې کړی دی یو که نه الله را لېږلی منو الله به شمېر کړي. وی داسې کار دی چې زما عمر کې اوس هم 40 کاله پاتې دي ما ته الله 1000 ویلي 40 کاله مې عمر پاتې دی ما یو ورځ شمېرلې ده. ملک الموت الله ته رجوع کړه چې الله خو داسې وایي ورته یاد کړه چې ستا 1000 و خو 40 داود علیه السلام له ورکړی دی چې راغی وی ولې تا خپل نوسي ده داود علیه السلام له 40 کاله نه دي ورکړی؟ وی نه ما نه دي ورکړی نسیه وجحه ده ایري ویر د هغې زمانې د هغې دغه دار داسې مثال دی د هغې علاقې لکه سړی چې خوب ویني بعضې انسان ته خپل خوب یادي او بعضې انسان ته خوب یاد نه یېري. نو اخو د بلې دنیا معاملې وي نو آدم علیه السلام ته یاده نه وه دا خبره. قرآن کې الله په خپله وایي وی یېرې مو او انکار یې وکړو نو د اولاد نه وي ځکه خبره یېرېږي او انکار هم کوي. یېره په انسان غالبه ده که او زر انکار وکړي. وی ما خو نه دي ورکړی وی تا ورکړي دي چې کوم وخت کې هغه میثاق او وعده و د شانه مې دله بچي راوویستل تا دله 40 کاله ورکړي دي. اوس قصه د خلاصه ده. نو آدم علیه السلام ته یو سیکنډ صبر ونه شو 40 کم 1000 کاله باندې د هغه نه ساه لاړه او داود علیه السلام عمر څومره شو پوره 100 کاله 80 خپلو 40 وله ده ورکړه. نو داود علیه السلام ته څو څیزونه میلاو شو ورونو 3 بادشاهي میلاو شوه د بهادرۍ د وجې نه مفتو کې نه بهادري وکړه یو لوی کافر یې مردار کړ او د هغې په مقابله کې رب العالمین ورته پیغمبري ورکړه او د آدم علیه السلام د عمر نه هغه وله د خپل عمر نه مخکې نه 40 کاله سنبالې ښود او جدا ده او پروردګار ورسره یو احسان بله م وکړه یو کتاب یې نازل که زبور. تورات خو و ګډوډ شوی و نو نوی کتاب الله دې له راولېږه زبور او ده به صاحب تلاوت کو او داسې تلاوت به ده زبور کو چې ناشنا تلاوت. د نبی علیه السلام په صحابو کې یو صحابي دی ابو موسی اشعري رضی الله عنه دا هغه ډېر خشته اواز دومره خشته اواز و چې کله ابو موسی اشعري رضی الله عنه تلاوت کو رسول الله مبارک به ورسره سر لقو ای ابو موسی وی داسې خشته مزیدار اواز الله درکړی دی لکه د داود علیه السلام اواز چې څنګه ګوره پیغمبر علیه السلام د داود علیه السلام د اواز صفت کوي لحن داودي
هغه په شان خشته اواز الله درکړی. نو د داود علیه السلام اواز څنګه مزیدار او خشته و چې کم ځای به تلاوت د قرآن شریف کو نو غرونو به هم ورسره زبور وي، کاڼو به هم ورسره زبور وي، او مرغۍ به رالې په دې هوا کې به یې وزرې والې او ولاړې به وي، او څاروي به ورته راجمع شي، هغوی به هم ورسره په هغه تلاوت کې مصروف. او چې ځنګل ته به لاړ په ځنګل کې به د زبور تلاوت کو، د ځنګل د اونو نه به هم د زبور اواز وته. دې ته تلاوت وایي. موږ څه اواز دی؟ موږ خو لاول اوازونه خراب دي، خشته نه دي. او که خشته اواز هم د چی نو په مانځه کې یو غړز وباسي زر یې ووایي. ښکلی اواز سره مزېدار اواز سره تلاوت د قرآن شریف کوئ، لږ کوئ خو ښکلی کوئ. یو پاو تلاوت وکړه، یو رکوع تلاوت وکړه، خشته اواز سره وکړه، مزېدار اواز سره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم وخت کې پیغمبر تلاوت کوي، پیغمبر د قرآن شریف، او په خشته اواز یې کوي، الله وله داسې توجه ورکوي چې دونه توجه بل شي ته نه ورکوي. ښکلی اواز د الله لوی نعمت دی، الله دې زموږ نصیب کړي. نو لږ تلاوت خو په ښکلي او خشته اواز سره. نو داود علیه السلام چې به کم وخت کې تلاوت د زبور کو، او زبور بیا کتاب عجیبه دی. زبور ټول د الله ثنا صفت دی، هغې کې احکام نشته، احکامات ټول تورات دي، تورات په احکامو به عمل کوو. زبور کې ټول د الله ثنا صفت. نو چې د به زبور تلاوت شروع کړو نو مارغانو، حیواناتو او سیبه د کاڼو د بوټو دی به ورسره بنګار کو. لکه یو سړی تلاوت کوي که نه، او هغه تلاوت یې چا له خوند ورکړي نو هغه هم پړه کې رو رو پټ پټ ورسره لګي. یا بشیرجان کله نعت وایي که نه، او چا له خوند ورکړي نو هغې ورسره هغه کلی رو رو په قلار قدیم کله ویله کوي وایه را سره که نه، نو هغه لا ښه خوند شروع کړي. دا خدای والي شوم دی، موږ ته نه وایي نعتونه. بهر کې هغه د داسې خشته اواز الله ورکړو، او الله وله طاقت څنګه ورکړی. نبی علیه السلام په خپله فرمایي، حدیث کې راځي، څه منګړت قصه نه ده، چې نوکرانو ته به یې حکم وکړو چې دا زین راته اس راته بار کې، نو چې هغې به هغه اس باندې قطع چوله او زین به یې پې برابرو، نو ده به تورات د زبور ختم کړی و. بیا دومره ساعت کې شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه چې دی هغه به په 6 ګنټې کې قرآن شریف ختمو. 6 ګنټې. نو صاحب د هندوستان او د علاقې علماو او قاریان وایي دا چېرته کېدی شي؟ 6 ګنټې کې نبي علیه السلام خو فرمایي 3 ورځو نه مخکې به ختم نه کړي. 6 ګنټې کې څنګه ختمې؟ هغه د هغې قرآن شریف ځان سره لاس کې ونیو، او د مازدیګر مونځ چې وشو نو ده شروع وکړله، الحمدلله شروع وکړه، الحمدلله رب العالمین. د ماښام بانګ یې نو ویلې چې ورناست دی قرآن شریف ورځ هغې ورته وی، او د قرت د اصولو مطابق قاریان او علما ورته ناست دي، هغې ورته وی ته ویلی چې دا ستا کرامت دی، نور چاته د اجازت. نو د داود علیه السلام خو پیغمبر و، د هغه خو دا معجزه وه. معجزه ویلې ده چې د عقل نه بار کار به پې د پیغمبر نه صادرېږي. نو چې هغې به ورته په اس باندې کت او زین برابرو، او دی به ورته ختم، نو تورات زبور به ختم کړی. دی د اواز خشته والی. عبادت به یې څنګه کو؟ نو چې نبی علیه السلام د کوم عبادت صفتو کې نو هغه د صفت قابل یې که نه، نبی علیه السلام فرمایي ویره داود علیه السلام مونځ ډېر مزېدار، ډېر اعلی. صحابه د الله رسوله څنګه مونځ یو؟ وی د شپې نیمه به خوب کو، لومبې نیمه حصه، لکه 6 ګنټې شپه شوه مثلا 6 ګنټې، نو 3 ګنټې خوب، 2 ګنټې به پاسې د الله عبادت، نو بیا اخیري ګنټه به بیا خوب کو چې سهار لپاره دمه شي، 3 حصه به د شپې عبادت. او د کور خاوندانو باندې به څنګه عبادت کو؟ ده به وی زما دا عادت دی او دا مې طریقه ده چې زما په کور کې داسې ټیم نه چې د الله عبادت پکې نه کېږي. نو خلکو باندې نمبر یې ښودی بچې ته به د سهار نه د 10 بجو پورې د سبا نه عبادت، بیا به ته نه کوې دا بل به کوي، بیا به ته نه کوې بیبي به کوي، بیا به هغه نه کوي لور به کوي. یعنې 24 ګنټې 24 ګنټې به د په کور کې د الله عبادت، چې زما په کور کې داسې وخت تېر نه شي چې د الله عبادت پکې نه کېږي. او روژه به یې څنګه روژه نیوله؟ نو ګوره رسول الله مبارکې صفت، نبی علیه السلام فرمایي بهتره روژې د داود علیه السلام روژې دي. یو ورځ به یې روژه وه، بل ورځ به یې کوجه وه، بیا یو ورځ روژه و، بل ورځ کوجه. دا غوره دي، سړی پې تنګېږي هم نه او ډېرې روژې ونیسي. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوم روژو د کوم منځ صفت کې خو هغه قابل دی چې صحابه به نبي علیه السلام نه تپوس وکړه د الله رسوله مونږ څنګه تهجد وکړو؟ د داود علیه السلام طریقه دغسې او صاحب روژه څنګه ونیسو؟ صحابي به یې زه خو ډېرې نیوی شم، وی د داود علیه السلام د روژو نه بهترې روژې نورې نشته، یو ورځ روژه و یو ورځ. نو پیغمبري میلاو شوه، بادشاهي میلاو شوه، زبور میلاو شو،
ښکلی اواز ورته میلو شو، عبادت به یې کو او ورځې به یې تقسیم کړې وي. یو ورځ به د الله عبادت وي، دا مې د خدای ده، دې کې د بل چا کار نشته، بادشاه یم خو دا مې د الله ده. یو ورځ به یې د خپلو بچو سره وخت تېراو چې دا مې د ما د بچو تربیت وکړم، بچي برابر کړم، د بچو اخلاق ټیک شي او د بچو سره چې سړی ناست وي نو خوند هم کوي. او یو ورځ به جناب د رعیت لپاره ورکوله چې تاسو راځئ چې د چا څه قسمه کاري راځي دي په دغه ورځ به دغه کار کوم، دا به یې تقسیم کوو. الله ورسره یو احسان بل وکړو، د زغرو د جوړولو چل یې ورته وښو. قرآن کې الله فرمایي وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اوسپنه. نو اوسپنه چې سړی لوور لواري کوي خو په اور کې ږدي او سټک ولا رابروي او پلکونه ولا رابروي، نه لوور نو چې دا پلکونه دی وایي. الله ورته اوسپنه داسې نرمه کړې وه چې په لاس به یې تاوله راتاوله، کلکه اوسپنه ګوتو کې به یې نیوله او تاوله به، او چې څومره به یې نری کوله نری کېده به، نو زغرې به یې جوړولې. زغره په تاسو په دې جیبګرو کې به کتلې وي، د اوسپنې کړۍ جوړې کړې وي، هغه په جنګ کې استعمالي، ځان ته یې واچي چې توره پې اثر نه کوي. نو هغه زمانه کې لواري زغرې به وي، هغه به درنې هم وي، خلک به ورسره ګرځېدي هم نه شو. ده به ښه مزېداره اعلی زغرې جوړولې او مزېدارې طریقې سره نرې اوسپنه او نرمولې به به یې خرڅولې. دې دپاره به یې دا کار کو چې زه د بیت المال باندې بوج نه شم او د خپل لاس ګټه وخورم. بیت المال مال به یې نه خوړ، د خپل لاس په ګټه به یې خپله ګزاره کوله. لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله خلیفه شو د به کپړه خرڅوله، نو تارونه په اوږو بازار کې روانو، خدای مون بخښه کپړه خرڅوم، تجارت یې کو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورغی مټې ونیو، ابوبکر څه کوې؟ وی دا کپړه بازار کې خرڅوم. وی د مسلمانانو کار به څوک کوي چې ته دا کپړې خرڅې؟ نو وی زما بچي به څه خوري چې دا نه خرڅوم؟ وی راځه مونږ د بیت المال نه تنخواه مقرره. نو بیا کېنه د بیت المال نه یې وله تنخواه مقرر کړه، او څومره تنخواه یې وله مقرر کړه؟ دونه یې مقرر کړه چې د ابوبکر او د هغې د بچو پې ادنا ګزاره کېده، ټوټې غوندې. نو حضرت داود علیه السلام ته الله د زغرو د جوړولو چل وښو. قرآن کې الله وایي اوسپنه مې ورته نرمه کړه، بغیر پلک او سټک او د اور نه به ورته اوسپنه نرمېدله، او د هغې نه به یې زغرې جوړولې خرڅولې به، او د خپل ځان او د بچو ګزاره به یې په هغې باندې کوله. د الله احسان شو. ګوره الله احسان کوي بیا که نه، چې ته الله ته ځان نږدې کړې، الله به در سره احسان کوي، الله به درته هر څه آسان کړي. یو ځل په کور کې ناست دی، زړه کې یې دا راله، یاره وایي ما غوندې عبادت دا به په مخ د ځمکه بل څوک ونه کړي. خبره یې ټیک وه، ټیک وه، غلطه نه وه، ځکه پیغمبر دی، د پیغمبر په شان عبادت امتي نشي کولی. او بیا مونځ او روژه او ټول کور کې یو شان عبادت، خو الله ته رده دا خبره خوښه نه شوه. بعضې وخت کې یو خبره ګناه ني، خو د پیغمبر د پیغمبرۍ د شان سره مناسب ني. الله وی ښه دا دې څه ووې رونو، حدیث پاک کې راځي چې عبادت کې نو ځان ته به نسبت نه کوي چې دا زما کمال دی، چا ته به نسبت کوي؟ الله ته. هغه انسان چې هغه وایي الله ما دله لمونځ وکړه، ما دله روژه ونیوله، ما خو صدقه ورکړه، ما زکات ورکړه، ما حج وکړه، الله ورته څه وایي؟ مړه تا څه کړي دي؟ دا خو مال ما درکړه نو ځکه تا صدقه ورکړه که ما مال درکړه ځکه دې حج وکړه، تا پکې څه دي؟ او که ته مونځ کې او روژې نیسې نو ما دله ښکلې اندامونه درکړي، سترګې مې درکړلې، پوزه مې درکړه، غوږونه مې درکړل، لاس پې مې درکړل، او عقل او دماغ مې درکړل. که ته ما لیونۍ پیدا کړې وې، په لاس او پښو مې ګوټ شل پیدا کړی وې، ستا پلار به مونځ کړی، دا مونځ کولی شو، دا روژه نیولې شوه، خو زما امداد، او دا حقیقت دی رونه که نه؟ دا خو د الله امداد دی چې په اندامونو روغ، په عقل روغ، نو زما عبادت کوې. نو ستا وایي چې ما عبادت وکړو، الله په دې خفه کېږي. او چې کوم انسان داسې ووایي یا الله ما خو یې صدقه نه راکړې، دا مال خو تا راکړی، زما څه مونځ دی زر زر مې وکړو، زما څه روژه ده، ما که حج وکړو خو تا مال راکړی دی، دا خو زما کمال نه دی. الله ورته څه وایي؟ بنده وایي دا هر څه تا کړي دي، دا خو تا کړي دي، لاس پې ته وړقول، پیسې تا راواغېستې، د حج نیت خو تا وکړو، ای بنده دا تا کړي دي. ګوره ده په عاجزۍ الله خوشحاله شو، د هغه بل په معمولي لویه باندې الله خفه کېږي. الله چې خوشحالی په څه به یې خوشحالی؟ په عاجزۍ. او چې خفه کې نو کبر کوه، په دې به خفه کېږي. نو داود علیه السلام کبر نه دی کړی، حقیقت خبره یې وکړه. پیغمبر دی، د پیغمبر په شان عبادت بل څوک نشي کولی. الله ته خوښه نه شو.
کومه ورځ چې د ده د عبادت و کور کې ولاړ دی په عبادت، په دغه ورځ به ده فیصله کړې وه، دروازه به یې بنده کړې وه، جرنده به وه د قلا دروازه، او په هغې به پولیس ولاړ وو، د هغه زمانې چې کوم پولیس یا فوج و چې څوک به ما ته نه پرېږدي، هېڅ څوک به نه راځي. ولې ما د خلکو دپاره جدا ورځ مقرر کړې ده، او کور بیبیانو ته به تاسو هلته عبادت کوئ چې زما عبادت کې هېڅ قسمه خلل لا نه شي. اوس دی لګیا دی خپل عبادت کې 2 کسه ورته ور واوړېدل، 2 کسه ورغلل خصمان. قرآن کې الله وایي څنګه دی ورپسې تصورا په المحراب دی کې څنګه دی یې مشو ور واوړېدل، چې ور واوړېدل داود علیه السلام. اوس او جګړه چې چا په منځ کې جګړې نو شور هم کوي، او یو بل ته وایي په ما ظلم کوي، بل وایي نه ظلم نه کوم. شور جوړ شو، داود علیه السلام په مانځه کې وایي چې دا څوک رالل، غله رالل، ډاکوان دي، دا په کومه رالل، دروازه خو بنده ده، دا په کومه رالل، او دا شور د سره. بس هغه مونځ هر څه مختصر کړل، په دې باندې پرېښودي ته ویې وړه څوک یې، او پریشان هم شو چې ګیر چاپېره د قلا نه خو زما فوج پولیس ولاړ، دروازې بندې، دا په کومه راغله، او دا څه شور یې جوړ کړ. هغې ورته وې یېرېږه ما داود علیه السلام، یېرېږه ما، مونږ 2 کسان یو بل سره جګړه ده، تا له هم فیصله راوړی چې مونږ له فیصله وکړو، فیصله راله وکړو. په کومه رالی؟ یاره ستا هغه فوج پولیس نه پرېښود، په دیوال راوړی. خدای پاکه تا نصیب خلک دی، په دیوال راوړېدل. وی څه فیصله م راوړې ده؟ یو ورته وایي د ده یو کم 100 ګړې چیلې دي، زما یوه ده. دې ما ته وایي چې دا یوه ماله راکړه چې زما 100 شي. دا ظلم کوي که نه کوي؟ ما ته ظلم کوي. او وی سروره په خبره کې م زورور دی، ما ته چې په یوه به ته څه کې، او زما خو یو کم 100 دي، زما شمېر به پې پوره شي، او چې بار خلکو له ځینو خلک هم د ده مرسته کوي، او دا قاعده هم د نن سبا زورور ده. د دې خلکو خلک ملګري وي، د غریب خبره څوک چاته وایي، زورور دی خبره ده. خلک چې چاته ور مخامخ کېږي وي ورکوله که نه، خو یو چیلی څه پیسه کې، او چې بل چاله ورځو راځه په پلانکي فیصله کړو، هغه مو یو کن دا خو رښتیا وایي، یو چیلی ده څه پکې ورې کدل، تاله راجو د خدای پیغمبر یې که مونږ فیصله وکړو. داود علیه السلام پوه شو چې او دا خو انسانان نه دي، دا خو فرشتې دي، په دیوال د پاسه انسان کوم ځای راوړی دی شي. ما نه غلطي شوې ده، ما وی چې زما په شان عبادت څوک نه شي کولی. الله دا دې پوه کړم چې دا څومره ټایم دې ضایع شو، بېکار بې ځایه غوندې مسله درله راله. بعضې مفسرینو یو بله خبره لیکلې ده، خو ټیک نه ده، ټیک نه ده. ویله ده یو کم 100 بیبیانې وي، وینځې وي، او یو بل یو کس هغه سره یو وینځه وه. نو داود علیه السلام هغه ته وایي چې دا یو ماله راکړه. نو الله وله دا فیصله راولېږله. نو هغې وی چې دا یوه چیلی چې ده دا دله ورکړه، دا ظلم، او دا خو زیاتې دی، دا خو هغه هم زیاتې دی چې هغه نه هغه یوه وینځه غواړه. خو دا خبره خطا ده، دا ټیک نه ده. د پیغمبر په شان کې دا خبره ګستاخي ده، او نه پیغمبر داسې کولی شي. فخر راکعا وانام. بس پوه شو چې دا خو الله په ما ازمایش وکړو، په ما امتحان وکړو، بلا وخت مې دا د عبادت نه ضایع شو. دا خو که زه ځان له عبادت کوم، خو د الله توفیق دی. که الله بادشاهي نه وراکړی نو ما ځان له عبادت کولی چې پولیس به زما څوکۍ کوله، فوج به زما څوکۍ کوله، ما په قلا کې عبادت کوم. پرېوت الله ته په سجده، ویې جړل، دومره یې وجړل. د سواوي زمونږ یو کتاب دی د جلالین شرحه ده، هغه لیکلي دي وایي که د ټولې دنیا اوښکې را یو ځای کې د داود علیه السلام اوښکو ته به ونه رسي، او چې د داود علیه السلام او د ټولو انسانانو اوښکې را یو ځای کې د آدم علیه السلام اوښکو ته نه رسي. دا څونه پټې خبره ده، لیکن فورا الله ته په سجده پرېوته، او په جړاو په جړاو جړل به جړل به، دومره یې وجړل چې د اوښکو سیلابونه به ترې بهېدل. دې نه دا معلومېږي وروڼو چې په عبادت په خپل غرور او کبر نه کوي. دا به نه وایي چې دا زما کمال دی. 1 روپۍ دې م چاله صدقه او خیرات ورکړه، وایي دا د الله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به څونه عبادت کوو، دا خپې مبارکې به یې وپړسېدې، حتی تورمت قدماه، حدیث کې راځي، خپې به یې وپړسېدلې. نو حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها ورته عرض کوي چې د الله رسوله ته خو الله پاک پیدا کړې، هر څه درته معاف دي، د دومره عبادت بیا ولې کوې چې دا خپې دې وپړسېدلې. او جړل به ولې جوفه عزیز کعزیز المرجلې، دې سینې به یې داسې اوازونه کول لکه کټوی چې په اور پرته وي او هغه جوشیږي او خودکار کوي، داسې به یې سینې اوازونه کول، ټوله شپه به یې جړل رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو عایشه بیبي ورته عرض کوي چې دا ته ولې کړې، تا خو الله مکمل معاف پیدا کړې،
او ورته څه وایي افلا اکون عبدا شکورا. نو چې الله دونه احسان په ما وکړو چې دې پاک پیدا کړم نو زه به د هغه شکریه نه ادا کړم. پکې شکر خو ادا کړم دې نه زیات ولا وکړم چې شکریه ادا شي. په موږ الله څونه احسان کړی دی. ټول موږ الله مسلمانان پیدا کړي ټول وایي الحمدلله. په مسلمان وطن کې د مسلمان مور او پلار نه او د یو عظیم پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان دې نه غټ احسان د الله بل شته. هغه روغ صحت به هم پرېږدو ورڅه به پرېږدو. دا روحاني او دا دیني د الله احسان. نو موږ چې څه کوو د الله یقین وکړه که پوټې شکریه موږ ادا کولی شو. د الله دونه احسانات دي په موږ باندې. زه اکثر دا خبره کوم وایم که په جاپان کې پیدا وي نو موږ به ګوتم بدھ رام رام کول. که په انډیا کې چې د هندوانو په کور کې پیدا وي نو د خپل لاس جوړ شوي بت ته به هم سجدې کول. که په روس کې پیدا وي جرمني کې پیدا وي نو موږ به خدای نه منو. او که په اسرائیلو کې پیدا وي نو موسی علیه السلام او عزیر علیه السلام ته هم د خدای زوی وي. او که په امریکا کې د عیسایانو په کور کې پیدا وي نو عیسی علیه السلام ته هم خدای وي. دا شکر دی چې موږ خدای دغه ځایونو کې نه یو پیدا کړی. دنیا به څه کوې څو ورځې به د دنیا خشته وه مال او دولت او موټر هر څه به رسره خو ټول عمر به د خیرت د ډمبرو لرګي و. ټول عمر به د جهنم ځای و. خو د خدای فضل دی دنیا یا او شکر دی د هر چا له خدای د ګزارش دغه ورکړی دی. دنیا لږه ده که ډېره ده خو په دې مطمئن یو د الله فضل دی چې په قبر کې او په حشر په نشر کې به مو انشاءالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم جنډه الله نصیب کوي. ولې په هغه مو ایمان دی د هغه دین مو منلی دی الله مو منلی دی انشاءالله. احسان دلته احسان وکړه هلته به مو احسان کوي. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت داود علیه السلام متعلق دې نه دا عبرت واخلې د مارون په عبادت به فخر نه کوي. هغه پوټې غوندې خبره وکړه څونه امتحان او ازمایش پرې راغی. قوم ته به لګیا او نصیحت یې کړ. هغه قوم چې دته راجمع شو زمونږ د جمعې ورځ د عبادت د هغې د خالي ورځ وه. نو هغې د ایلې یو علاقه ده د دریاب په غاړه باندې د کوهي تور او د دغې علاقې سره خوا کې لوی دریاب دی بحر قلزم ورته وایي. دغې بحر قلزم په غاړه باندې ایله کلی دی. دغې کې اکثر خلک د دې پاتې کېدل. نو د خالي پر ورځ یې پې ښکار بند کړی وي. خالي پر ورځ به ښکار نه کوي. نو الله په امتحان کو د خالي پر ورځ به دریاب کې کبان ډېر په نور ورځو به کم. په دې باندې ښکار بند یې نه به کوی. نو دې یو چل جوړ کړ. ډنډونه یې جوړ کړل ډنډونه د دریاب په غاړه باندې. نو د خالي پر ورځ به یې د هغې هغه ورخونه وویستل چې کم ته اوبه ورته ځي. نو چې کبان به دونه ډېر وو چې د اوبو د پاسه به نو هغه به هغه ډنډونو ته هم لاړل. نو ماښام مازدیګر به یې ورپسې ورخ بند کړ. نو سار به پرې رالل نو کبان به یې ترې راوویستل. ګوره چلونه یې جوړول او جال به یې راوړه جال. د خالي پر ورځ به یې جالونه په دریاب کې وغورځول. نو په دغه ورځ به یې په کبان نه رایستل. نو جال خو چې دې ور وغورځول نو کبان پکې بند شي که نه. د اتوار په ورځ به رالل نو هغه جال به یې راوویست. داود علیه السلام دوی دا ظلم مه کوئ. وی نه دا خو موږ د خالي پر ګوره دلیل پیغمبر سره دلیل. بعضې وخت اوس موږ سره هم خلک دلایل شروع موږ ته د قرآن حکم و چې دا د الله د کتاب حکم دی دا د پیغمبر حکم دی صاحب دلایل به سره شروع نه که نه عقل مې دا وایي زه خو دا وایم عقل مې دا وایي د خدای نیکبخته د قرآن په مقابله کې ستا په دماغو کې خو سوټې پرتې دي. د قرآن مقابله کې د پیغمبر د وینا مقابله کې د انسان عقل څه شی دی. ناغي داود علیه السلام سره باسونه شروع کړل چې نه خو الله په موږ ښکار منې کړی د خالي خو موږ ښکار نه کوو موږ خو د اتوار په ورځ کبان نه وو. اوس پیغمبر ته وایي چې دا ګناه ده مه کوئ. قوم څلور ځایه شو. یو قوم به ښکار کوو بل قوم به نهی عن المنکر کوله امر بالمعروف چې دا به نه کوي. بل قوم څه زمانه خو دوی منې کول خو بس هغې پوه شو چې دا بدبختیان نه مني بس هغې هم غلې پاتې شو. او بل قوم ته به داود علیه السلام وایي چې نصیحت ورته کوی هغې وایي زمونږ خپل عبادت کوو که مني دی او که نه مني نه دی مني. چې خوند دی ونه کړو پروردګار ته بیزوګان او شادوګان جوړ کړل. هغه چې کم پې غلی خاموش پاتې و هغې نه هم الله بیزوګان شادوګان جوړ کړل. زی بیزوګان شادوګان دا لږ دریاب طرف ته نور ته ځان له شو داود